السلام علیکم ګرانو کتونکو ستوري د پښتونخوا نه یو ځل بیا طارق وحید. قدرمنو، سیاست او کھیل یعنی د لوبو میدان دا دواړه دوه مختلف شوبې دي، خو داسې شخصیات او داسې خلک هم شته چې په دې دواړو میدانونو کې منډې تړې وهي، هڅې کړي دي او نوم یې هم ګټلی دی. نن چې کوم شخصیت سره موږ ستاسو ملاقات کوو نو هغې د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر پاتې شوی، ورسره سره پخوانی سینیټر هم پاتې شوی. د دې نه علاوه د پاکستان اولمپک اسوسییشن مرکزی سینیر نائب صدر دی او د خیبر پښتونخوا اولمپک اسوسییشن موجوده صدر دی، سید عاقل شاه. نو نن مونږه میلمانه یو د سید عاقل شاه، د هغې د ژوند، سیاست او د لوبو میدان په هکله باندې به هغې سره خبرې اترې کوو او ګپ شپ به لګوو. دا به څه وي، راځئ تاسو هم ما سره اوسئ. جی قدرمنو، پخوانی صوبائی وزیر کھیل و ثقافت، سینیټر او د پاکستان اولمپک اسوسییشن سینیر نائب صدر، د خیبر پښتونخوا صدر سید عاقل شاه صاحب زموږ سره ناست دی. ډېره مننه شاه صاحب هم پښتو د وخت ورکولو. تاسو ډېره مننه چې دا اول خو دا چینل تاسو هم پښتو چې دی دا ډېره ضروري ده چې موږ په خپل ژبه کې چې د نور چینلز مخې ته راشي او کوالټي کوریج پکار د پښتو لپاره تھرو د ورلد. تاسو ته پته چې د ټوله دنیا کې چې کوم پښتون آباد دي نو هغه به تاسو ثرو دس چینل چې به تاسو وغریج کوئ. شاه صاحب بس موږ خپل کوشش کوو او دا چې تاسو انیر شئ نو کوم چې دنیا کې پښتانه دي هغوی به تاسو ته په خپله بیا سوال جواب وکړي. جی جی یاره شاه صاحب ناست وي په هم پښتون باندې. شاه صاحب ستاسو خو یو اوږد چې کوم دی سیاسي سفر دی، سیاسي خاندان سره ستاسو تعلق دی، ستاسو کور والن چې کوم دی سینیټر پاتې شوی، والد صاحب چې کوم دی لالا ایوب صاحب که موږ وایو که هغه د پېښور بیټه و نو بیا تاسو هم د پېښور بیټه موږ ته ګڼلی کېږي. لږ سیاسي بیکګراؤنډ راته بیان کړئ. والد صاحب یو ویل نون سړی دی، پېژنګلو والی دی ټول دغه سره. ستاسو سیاست ته راتګ څنګه وشو؟ د دې لوبو میدان ته بیا وروسته د اول به د سیاست دا میدان ولټو. د والد صاحب نه متاثره شوئ که نه نور هم څه ایجنډا په ذهن کې سره ده؟ څه کول غوښتل؟ داسې ده چې دا سیاست او سپورټس دا دواړه څیزونه ماته په وراثت کې ملو شوي دي. سیاست کې زما انټري چې دی نو هغه زه تقریبا د 15 کالو وم. دا خبره دی 1965. ښه جي. زه 1950 کې پیدا شوی یم او بیا 1955 کې زه لاړم برن هال سکول. بس شاه صاحب دا وګورئ دا چې لږ اوس موږ ویلي 80 کاله نه بره شوئ که نه، خو ښکارئ نه، صحت هم ماشاءالله برابر ساتلی دی. دا خو د الله کرم دی. نو هغه ته ام ایگزیکټلی 71 ناو. بهرحال 1955 کې زه لاړم برن هال احمدآباد ته او بیا 1963 کې زه لاړم کیډټ کالج اسلمدال ته. دا دواړه بورډینګ و. بیا هغه نه پس ته زه لاړم لاهور ګورنمنټ کالج ته، هلته په یو هاسټل کې وم. نو زما یعنی د 1971 پورې زه پېښور نه په یو حساب زه بهر وم. مطلب ځواني چې کومه مسافرۍ کې تېره کړې، تعلیمي سفر ټول په مسافرۍ ټوټلی بهر وم. او زیاتره تعلیم هم پنجاب یونیورسټي او احمدآباد. جی احمدآباد، سرگودا یونیورسٹی، کیډټ کالج اسلمدال هغه سرگودا یونیورسٹي سره. هغه نه پس چې دی نو بیا 1965 کې دلته تاسو ته پته ده چې یو پښتون زلمی یو تنظیم جوړ شوی و. جی جی جی. نو چونکې زه کیډټ کالج کې وم نو هلته د پریډ او د مارچ پاس د ټول نه ډېر زیات بلد وم. نو مونږ دلته ما ته اوس هم یاد ده چې دا
बादशाह खान दे खुदाई बखी आगा जलालाबाद न रागली न जुमा कोर में ख़त्म होगा रसनरी मस्जिद रोड बंदे आगा ज़माने को होता रश मश ट्रैफिक बना नमोंगा यो सलामी आगा तो वर कड़े हो आगा ना देखो क्या चे देनो संगत अंग्रेजी को नो लुकिंग बैक नो क्या सब बे 1986 के कंट्रोल बोर्ड मेंबर इलेक्शन नो जमा द पार्लियामानी सियासत तरफ तो दा वरने अप्रोच हो कंट्रोलमेंट बोर्ड पे खबर चिकम दे या कंट्रोल बोर्ड दा लगस्ता सो सियासत तरा तक चिकम 92 के ब्याज इलेक्शन 97 के जलाड़ो में सेनेट वर उतासो पता था कि 97 के जो सेनेट तलाड़ो नो दा पार्टी और खास तौर पर द बाबा अल्लाह जो बखी हो दसफरियार खान हो दई टोल फैसलो करा चे आखिर शाह पर सेनेट तजी ओ मा तो पतोम न हुआ जा डेर जूनी रो मागा वा उमर हम सुमरो डेर मशरान खलो को पागा वता सो तो पता था ना स्तास उमर सुमरो 97 के 97 उमर से जवानी मोहल जा खबर Yeah. खशना जवानी नो आई वेंट टू द सेनेट जी जी ब्या 2008 के मेंस के चीजें 2002 के जमाकोर वाला चीजें नो बिल्कुल she became a member of the provincial assembly ज़ 2008 की माँ इलेक्शनों को माँ कटला ब्या चीजें नो द पार्टी मेरा बानी सरा माता मिनिस्ट्री में लाश हुआ नो पिंजा काला ज़दलता मिनिस्ट्रों में वो ब्या जमा वाइफ चीजें नो आगा सेनेट की हो अभी बिया सेनेट and she was chairperson of IPC जमा वाले से जो देनो आगा खुदाई खिदमतगार तरीके और बादशाह खान जैसे कौंसल दिया दरम सदरम पादशो जी पेशावर दालायुब से लालायूब से जो देनो आगा वफात शवे दा 1981 के जी जी और 1934 के देशे के द अंग्रेजान आ गई वो शड़ला यो एजुटेशन के सब आगिश्तो नो आगा लाड़ा ब्या अफगानिस्तान तक और यूलास काला पर अफगानिस्तान के हो दे दौरान 1936 के अगर अफगानिस्तान की तरफ ने ओलंपिक्स के हिस्सा वाक़ तब बर्लिन ओलंपिक्स 1936 सस वाले से हम ओलंपिक्स ये वाले से और अगर वो यू डेट लोई तवील यो और बया स्पोर्ट्स के अगर डेढ़ अरसे दा पारा चे देनो ज़्यादा पे खबर के सेक्रेटरी पाते हो और बया चे देनो दे अवलने चुकम द पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन चुकम तंजीम जोड़ शो द कायद आज़म मोहम्मद अली जना पर टाइम पे आवाज़ उमा वाले से चे देनो बक्यो और बया सियासत तक जागी वफात शो ना प्रवात एम के नो मतलब दार चे द सियासत द कारोबार इवन द स्पोर्ट द टूल द स्तास पुगो बंदरा स्तास पख्त बया संभाल कारोबार खुदा से तो चे स्तास रोर गालिबन दावला हकीकत खबरदार था जो जुम्मा वालिद साहब का 100 रुपया गटा लेनो 11 रुपया पे खर्च को हाँ जी हाँ सेविंग बना हुआ हाँ जी और दा होटल चे दे दा 1940 के वलाड़ो दे जे के पदे सदर रोड बांधे 3 फ्लोर बिल्डिंग जो आगा वक्त जी जी नो मुंगा चवाड़ो स्कूल चे दलता रातलू नो मुंग सर बस साइकिल्स वे और मुंग वाटो चे देनो दा लंडे के तो कोटला मोहसन खान के डेरी बागबानानों के वागा ज़माना के जो ए राइफल में मिलावे दा डियाना वाला मोंग सर बदा डियाना और साइक्लोन जमा टूल कज़न से दी जमा मशहूर चे दे आगा वो साइक्लोन बांधे बतलू दलता तिलेरो पसे और अजीब ज़माना में पेखावर के मुख्तलिफ जे के चश्मे वे जी ना मैं स्तास रात तक पेखावर तक जलम के दो पेखावर तक रात तक पेखावर तो जरा गम जी सब ताबाद हम खुले दे लाहौर जकम दे खलक रंगीन खार दे ना ना जमा वाले से बेना प्रे हो आगा वे चमजन त बकार के हां और ब्या गदा दे चे माता आगा वक्त दे लियो कंपनी के पर कराची के ये जॉब ऑफर शो जखपुर वाले से तलाड़ा नो मुंगा वाले से मां के ज़्यादा खबर न शो कोले हर से चे मुंग तो बकारो मुंग बाखपुल वालदा से तो वे नो आगा बा मुंग आगा चैनल बाने बोरले नो मां वालदा से तो वे जदा से तो माता ये जॉब ऑफर शवे दा और मां वे जता खबर हो का लाला सरा
which is over common. نو دلته چې راغلم نو هغه زور دفتر کې به ناست نو هغه چپراسی چې دفتر ماته راغله چې غواړي دی زه ورغلم ولاړم نو ما ته وایي کېناستم ما ته خبره داسې ده چې زه یو تاجر زوی یم او ته زما زوی یې موږ صرف تجارت کو نوکرانې چا سره نه کوو छोले खर्च का दलता परेड़े बांधे खपल कार पेखावर के बोझी पेखावर के खपल कार बके नौकरी वाला कार प्रदे नौकरियाने बने के बदेना प्रसता सतो गोरे चेता 1966 के जमा मशरूर च खुदायो बखी आगा पे 98 के हको रसेदा एक यूरो में होता नो आगा दे ऑस्ट्रिया ना होटलिंग के जर्मन लैंग्वेज और होटलिंग के मास्टर्स होते वापस रहा नो अल्ता ऑस्ट्रिया के अगर टाइम था तो ची तासो लास्ट सेमेस्टर चुवी नो टोल दुनिया ना अगर सरा अगर प्राता भी नो देता चे देनो चलता आगा वक्त असिस्टेंट मैनेजर चलता 5 स्टार होटल के ऑफर हो शो नो माँ वाले से पैना अगे वापस रहोस नो सगणे जी तक पेखावर तरा लेनो कारोबार हम संभाल सियासत त पका सियासत खोलता ना बशुरू शो करने जी पेखावर तरा गमा नो दा होटल चे दे नो जमा मशरूर चे खुदायो बखी आगा मैनेजमेंट कोला नो मां अवले इलेक्शन चोकड़ा दा 1986 हो कर्नल बोर्ड नो आगा इलेक्शन चे मो गटला नो जमा मुकाबला के स्लोर कसान हो आगा के यो जमा दा सका मामा जोयो गोरे यो जमा दा तरह जोयो सका उमा तो वे चिना तो बच्चे इंडिपेंडेंट इलेक्शन के माना जब इलेक्शन को मुझे सरा जेने लांदे बकाऊं वो कतासो कवे ना ओके नो चे आगा इलेक्शन हो शुनो आगा जमा वोट चे देनो आगा सोर वारा जुमरा वोट नो टोटल चे सोरा जमा वोट यो जल ब्या दोम जल ब्या दे के आगा ना पास चे देनो संगा चे मतासो तो वे दाखो पार्लिमानी सियासत दाखो दा तंजीमी सियासतों ज़ाकता न बराते ले मर चलता पर पैराशूट बांधे नहीं हम रागले गोरे पता है कि बता कंट्रोल में जो का लोकल गवर्नमेंट का नर्सरी रखा है ना उस तंजीमी खबरा को जा वल चीज़ खपल वार्ड के चिकुम जे के मुंगा नास्ती हो दे जे के जा काउंसलर शो हां ब्या अगन पस्ता चे देनो अवल ने जाल द सुबाई तंजीम के ज पतोरे जॉइंट सेक्रेटरी ला रहा ब्या और के जे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ला रहा ब्या सीनियर नायब सदर आगम सीनियर नायब सदर द अवामी नेशनल पार्टी द स्लोर टेन्योर होम स्पारलस काला दा रिकॉर्ड दा बीबी दे खुदायो बखी आगा सर होम असफंदियार खान सर होम ओ ब्या हैदर खान सर होम नो मतलब ज़्यादा चक्कता न बरा ला रहा और पार्लियामेंट क्यों मा वो चे दिन जो लोकल बॉडीज के कन्वर बोर्ड मेंबर शो मा ब्या एमपीए शो मा ब्या 1997 के तासो यकीन हो गए जो माता पतों न हुआ कि माता बस सेनेट टिकट में लावी नो माता अगर एवाने जीरी नमक एवाने बाला था या जब दा फैसला को मशहूर करे था कहना और बाबा आगा वो जुमदे हो बाबा सरा जमा देर ज़्याद बाबा बांधे पर खबर रखो यो मिनट पर माता रख बाचे खाब बांधे बच्चे खबरों को न जमा आगा अकीदत ना पूरा न की बहरहाल नो माता चे टेलीफोनों को माँ तो बेचे मुबारक दिशा दिस इज अर्ली मॉर्निंग 9 बजे मशरिक अखबार यो 2 नूर अखबारों के दन मुनर आ गए पासे दम और नेक लाड़ो ना वली खाब पागता जी ओ बाबा सर में खबर ना कोले ए चलो मना दे खबर करे बस सिर्फ बस चलता लाड़ा मत इधर तोर बांधे में लाओ शमा वरता आगा चे दिन आगा सर चे गाड़ा में बाचोला नो डे जस्ट बाती टाइम हो कि मां सोच के चुप ओ सेनेट भैया वले ना मां तो वही चिताना ज्यादा खुश हो डिजर्व कहीं ना दा सेनेट निम चे देनो ता स्टाप नु बांधे में लाओ शुवे तो निम स्टाप ला पर नु बांधे में लाओ शुवे वाह वाह आगा वे तो मुंग को बसा विरासत के मिलाओ शुवे ओ ब्याम दारम रातो वे चिस्ता डेर लोए पॉलिटिकल कैरियर तो गोरे
او ماجی تاسو ډیره مننه بیبي سره ملاو شوم اسفندیار خان سره ملاو شوم سګین خان ته خوده په خیاغم جوړ دی او بیا چې موږ بار وته نو زما سره یو تصویر ده چې هغه کې اسفندیار خان دی او سګین خان دی منس کې اسفندیار خان دا یو ورته زو لاړم یو نو دیٹ از ون اف مای موست پریشس پکچرز اسه شاه صاحب لکه کم وخت ہوگا نا یا دا وخت چې په پارټو کې لوبینګ کیږي د سېنات څخه چې د ټیکټ لپاره چې به دا مختلف حربي چې به پیسې انویسټ کا سفارشو کا یا هغه وخت چې په خپل تاسو ته پته نه و او بیا پارټي مشر دې کوم دی پس هغه پس دا څه ته چې په بوجو کې پیسې وړي او جو سېنات خو او زما هغه 20 روپے چې کوم دا فارم هغه او چې کوم سکیورټي هغه ولته ماته سره هغه بچا ور کړل د 15000 قرضو او زه سېنات ته لاړم او بیا سېنات کې سېنات پس دینو بیا د 2002 کې دیزه کې زمونږ پیپلز پارټي سره په ډیسټریکټ کې هغه وشو خبره نو دلته یو هغه کینډیډیټ او پیپلز پارټي کرنل خضر آیات هغه ودرېدل نو هغه مقابله کې ابراهیم کاسپی صاحب وګټله شاه صاحب خبرې پاتې دي خو یو وړه شان وخت واخلو بیا راځو دا خبره به جاری ساتو جی 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 قدرمنو کتونکو یو وړه شان د ماخلو بیا واپس راځو شاه صاحب چې کوم دی عقل شاه صاحب دا خو زموږ مشر دی او ټول ورته خپل عمر موږ هم دوی سره تېر کړو او د بچپن نوم دغه شاه صاحب موږ ګورو دلته کې زه جاب کوم په ګرین هوټل کې او لکه دوی موږ سره لکه خپل د اولادو موږ سره دوی هغه کړي دي زموږ په سر باندې لاس ایښی دی جی قدرمنو بیا هر کله شاه صاحب سره زړې قصې روانې وي سېنات ته رسېدلي وو غالبا چې وقفه پکې راله شاه صاحب د سېنات نه به لږ مخکې لاړ شو چې کله د 2008 الیکشن و هغې خو تاسو ته منسټري میلاو شوه هغې ته به راځو خو د هغې نه مخکې په تاسو باندې یو حمله هم شوې وه ترهګرۍ دا سلسله تازه شروع شوې وه په خیبر پښتونخوا کې تاسو پکې ټارګېټ شوي وئ هغه واقعه راسره لږ شریکه کړئ او غالبا د هوټل مخې ته تاسو باندې اټیک شوی جی هغه چې دی نو 2007 کې 2007 زه هوټل وروتم نو زه پارکینګ تلم زما ګاډی اخوا ولاړو نو د بینک ته مخامخ د بجلی ورې د سلور ستنې دي بره چې د کوم جنریټر ده دې ځای کې یو موټر سایکل پارک کړی مخامخ چې دی نو پوره غریب هغه چې ته ناست وه څوک چې دی نو ایلډي والا نو ما ته خو دا یاد شي چې بس یو ګړز وشو او زه پرېوتم خو کمال د هلکانو هغه سره زموږ یو چوکیدار هم لګېدلی و خو دوی کمال ته وکړه چې دا سیمج ته زه بوتلم نو زما سپین جامې مې اچولې وې نو هغه کالر نه والا تلم دی خو پورې چې دی هغه ټول نو سیمج ته چې زه بوتلم نو سیمج هغه ټایم کې چې د دهشتګردي د شروع شوی نو دی یو خپل سپیشل یو ټراما سنټر جوړ کړی و نوې په سیمج کې بس هغې په وجه بچ شوم خو دی بچ کړم کنې زه ټول چلني وم بالکل لګېدلی وم بس دا چې الله بچ کوي ژوند ورکوي بیا هغه دومره نږدې و هغه بچ شوم د ستنې چې دي که نه سلور دی په وجه زه بچ شوم چې هغه سپرینټرز چې دي نو هغه کې ولګېدی خو تاسو راغی په مینس کې خو مطلب دا چې بچ شوم خو دی بچ بس کړم غټه خبره خو زما دواړه غوونه چې دي نو دا خو یو غوږ نه اړم ده اوسه پورې ته مسله شته دا د هغه دماکي اثرات دي هیرینګ ایډ استعمالوم لږ مخکې به لاړ شو شاه صاحب چې 2008 کې د عوامي نیشنل پارټي حکومت راغی تاسو ته چې کوم دی پکې منسټري میلاو شوه د ټوریزم او کھیل د لوبو چې کوم وہ محکمې وې و محکمې ټوریزم سیاحت او سپورټس او آرکیولوجي میوزیم او د ټوریزم سره سره یوث افیرز او کلچر تاسو خبرې ته یو خبره دلته کول غواړم پلیز کلچر یو ډېر لوی سبجیکټ دی 2008 یا 9 نمبر کې هر قسم دلته ډایرکټریټ واړه ډېر ډایرکټرونو او چاته پته نه و چې دې څه کار کوي
نو ما یو سمري موو کړ سمري چې ما موو کړ نو هغه وخت چې دی نو هغه چیف سیکرټري صاحب په کیبنټ میټینګ کې ځکه چې یو نوې ډایرکټریټ قایم کول نو هغه ته پاره خو ټوله پرنفلیو پکار وي دفترې پکار وي د 2008 نه مخکې کلچر ډایرکټریټ نو هغه نه کلچر ډایرکټریټ چې دی نو دا زما په ټایم کې شوی ده او ډېر فعال اوس کلچر ډایرکټریټ دی وخت نو هغه باندې اگر چیف سیکرټري صاحب چې هغه سمري باندې یو پورا صفحه انګریزي ولیکله چې به دا کلچر پکې چاره واست او چې د کلچر ډایرکټریټ نو هغه چې کوم وخت په کابینټ کې راغی نو هغه یو فایل چې مخې ته راځي هغه وخت داسې کار و چې موږ په طرح کې ډېر فایلونه موږ بوتل دغه کابینټ میټینګ ته هغه ټول بلته پراته وو بس هلته به یو خبر راتله چې فلانکي ځای کې بام بلاست وشو دومره کسان شهید زه جی شاه صاحب دغه پوینټ راځم چې تاسو ته ټوریزم ملاو شو سره ټیرریزم هم شروع شو لکه ټیرریزم ترهګري شوه بیا بل طرف ته ستاسو چې کوم ذمہداریانې وي سپورټس دا د ترهګرۍ نه متاثره کېږي کلچر متاثره کېږي ټوریزم متاثره کېږي که موږ وګورو نو لکه په دغه وخت کې د ترهګرۍ غټه نشانه چې کوم نه کوم ډپارټمنټس وو هغه دا و چې د دې کار راکړه څه کیفیت و هغه ټایم کې چې بھئی یو طرف تاسو وایي چې زه د ټوریزم دپاره څه کول غوښتم ډېر فرسټریشن و ډېر زیات فرسټریشن ما څه نه کول غوښته خو بیا هم چې دی تاسو ته دا وایم یو خو د کلچر منسټري د ډایرکټریټ مونږ قایم کړ بیا ما چې کوم وخت اوت واغشته نو هغلته گاڑی کې اول زلاړو ما خپل دیره دلته د والد صاحب قبر باندې ما دعا کو واپس راغلو نو نشتر هال مو کلاو نشتر هال بند و ایم ایم ای د دور دغه وکنه هغه مو کلاو کو هغه مې ریوایو کړه شندور پولو فیسټیول بند و بالکل هغه مې ریوایو کړ مارچ اپریل کې مو واغشته اوت او په جولای کې مونږ شندور فیسټیول وکړه بیا مونږ یو ډېر لوی داسې خو ډېر دي خو بهرحال خانپور لیک باندې مونږ یو واټر سپورټس ریګاټا شروع کړه چې څلور کاله هغه مو شو چې دنیا خلک به ورته راتله بالکل راته یاد بیا مونږ میلې وکړې کغان کې ډېر اسماعیل خان کې چترال کې پېښور کې خو بهر دویم ورځ و او سپورټس اکټیویټیز دومره وو چې هغه وخت سره سلور ویکلیز او منتلیز چې دي د سپورټس رسالې هغه اسټابلیش وې او دومره زیات سپورټس اکټیویټیز وو چې هغه سره ځین و بیا چې دی نو چې کوم زمونږ کنونشنل گیمز دي هاکي دا فټبال دا والیبال ایټسټرا ایټسټرا بیا مونږ د ټریډیشنل گیمز یو میله وکړه دلته چې په ټوله صوبه کې هلکان به ګلي ډنډه کولو جنکۍ زاړه چې کوم پخواني لوبې دي هغه تازه شوې شروع کړه بیا په مکې مخه دا او دا او فلانکې دا ډېر زبردست ټایم و هغه اوس خو هغه څه نه سپورټس کېږي او نه هغه څه ټوریزم اسیم جی لکه په امن کې دا سرګرمیانې برقرار ساتل د ټیک دا خو آسان کار دی خو په هغه حالاتو کې چې دا دومره دړکې وي او ماحول هم داسې وي توجه ټوله په ترهګرۍ و په هغې کې بیا سپورټس ټوریزم او دې څیزونو ته توجه وکړه دا واقعي چې زمونږ په حکومت کې دا خو داسې ده چې راتلونکي وخت کې به صحیح کېږي هغه نه وایم چې کوم کړی ده هغه تاسو ته وایم تاسو هم چې دی نو په دې صوبه کې تعلیم هم حاصل کړی ده تاسو به کالجز ته تللی وی یونیورسټي ته به تللی وی مونږ نه مخکې چې زمونږ صوبه کې 8 یونیورسټیانې وی 8 یونیورسټیز وی ایډډ 9 هغه 15 کاله خلک وایي که نه زه ورته 2.5 کاله وایم هغه جام والا ټایم ورکې پرېږدو ګورئ او بیا داسې نه دی چې صرف د 9 یونیورسټي هر یونیورسټي سره چې دی نو هغه کیمپسز چې دي نو څنګه چې ولی بابا نوم باندې د ولی خان یونیورسټي ده نو صرف هغه یونیورسټي خو نه ده هغه کیمپسز هر ځای کې دي تعلیم کې اوس زما په کانسټیچوئنسي کې چې هغه وخت د پی کې 4 و اوس پی کې 75 ده زه یو ورځ لاړم چیف منسټر صاحب ته ما ورته ویل چې دا کارونه خوړې دي خو یو داسې کار کول غواړم هغه ټول عمر دپاره پاتې شي ما ته وایي چې وایه شاه جي ما جي د پی کې 75 کې د جنکو کالج نشته دی
ها وزمکه سره بس کو مجھے تاسو پرنسپلی اگری کوي چې هغه باندې چې کومه خرچه راځي هغه به بالکل کالج د لپاره به څنګه نه کوم درته نو په دې کوارټ روډ باندې د سین ډبلیو یو ګودام و اوپن یعنی څنګه چې یو یارډ و هلته به ټول د زاړه مشینري په دغه کباړ مباړ وګورئ ما هغه زه وکتله او بیا لاړم سیم صاحب ته وایي ټیک ده د چا سره ده مې چې سین ډبلیو سره تاسو پر دا څه کار باندې شته دی او چې کوم دی جنک مشینري ده چې کوم استعمال قابل نه وي هغه دلته پراته ده نو هغه سیکرټري صاحب راوغوښته په منسټري خو چیف منسټر صاحب سره سیم ډبلیو منسټري هغه سیکرټري ته خبر وکړه نو وایي هغه وایي چې او جی هلته مونږ پلان کړی ده چې یو پلازا جوړ نو حیدر خان ورته وایي چې دا عجیبه خبره ده چې کوم ځمکه خبره کوم ډپارټمنټ سره هغه سره پلازا پسې ګرځي نو هغه نه تپوس وکړه چې سیکرټري صاحب ته ماته وایي چې پلازا به ښه وي یا تعلیمي اداره به ښه وي جنکو لپاره چې کوم نه کار او بیا جنکو دپاره نو بهرحال هغه ځمکه میلاو شو بیا هغه ځمکه چې دی نو ډېر قیمتي ځمکه و بیا هغه باندې چې نو کم از کم 30-40 کروڑ په هغه وخت چې دی نو هغه لګېدی او داسې کالج جوړ شو چې هغه تاسو خبرې چې په دې باچا خان کالج کې داسې فیکلټي نشته چې هغه کالج کې اټ از ا کمپلیټ کالج پوسټ ګریجویټ نو دا زما یو کرنا به د نور خو ډېر شاه صاحب آصف یا خو به لکه زما چې کوم درک دی راوی د عوامي نشر پارټۍ چې کوم سرګرمیان دي تاسو ډېر کم ښکاري څه وخت خو هر چې کوم فورم ته بدلئ کومې سید عاقل شاه اوس د ګورو عوامي نشر پارټۍ ډېر متحرک ده خو شاه صاحب پکې ډېر کم ښکاري څه وجه نه زما سره خو چې دی نو زما سره ودا چې اوس دی په پارټۍ هغه دی سیکرټري فارن افیرز نو فارن دغه کې ما ډېر کار کړی د کووډ په وجه لیکه دغه شو ادروایز مونږ تنظیمو چې دي په د دنیا کې مخکې چې دی نو 15 شپږ اوس چې دی نو زما خیال دی 14 دي آسټرالیا کې اوس د نومبر دسمبر کې الیکشن کېږي په یورپ کې چې دی نو کم از کم سلور هلکه موږ داسې ویلی شو چې ستاسو د سیاست مرکز اوس چې کوم دی بهر دی او که نه بیروني دنیا کې دغه وجه ده چې موږ ته کم کوس ښکاري ځکه موږ وایي څه پته نه کېږي چې ته خفګان مفګان هم راغلي ځکه د پارټۍ کې موږ کتلي ډېر پخواني غړي چې کوم دي اخوا دې خوښي موږ که ستاسو چې ته خفګان مفګان دا خو تاسو خپل زه چې کله پریزیډنټ وم د سټي 2 ټینیور نو هغه وخت کې په خامخا کارېدم چې د پریزیډنټ سټي یې کړ نو اوس فارن افیرز چې دی نو هغه ډېر ښه وده ده او ډېر زما خپل چویس باندې اخیسته ده ګورې شاه صاحب مخکې به لاړ شو د 2013 ټینور ستاسو ختم شو بیا تاسو تبه ازمایي وکړه په 2013 کې په 18 کې د پی ټي آی سیلاب راغی اما دواړه بیلو ده که نه دغه پی ټي آی په سیلاب کې تاسو هم لاړئ سید عاقل شاه د پېښور چې ورته موږ وایي زلمی د پېښور نه خو داسې ده د پېښور خلکو سید عاقل شاه قبول نه کړو پی ټي آی ګورې داسې ده څه وجه کېدی شي داسې ده چې پالیټکس د 600 د ماشومانو له 600 جوړه نه وي کله بره کله ښکته بره ده نو اوس خو دی ښکته سره بره کېدو امکان شته ان شاء الله هغه را پړوي را بره کېدو اوس تاسو دا وګورئ چې د بلدیات الیکشن اناونس شو ٹھیک ده اول وایي چې دا به غیر جماعتي وي غیر جماعتي څنګه خو کنسټیټیوشن باندې به تاسو کوئ بهرحال 100 وکیلان لاړل هائی کورټ ته هغوی د فیصلو کا نه دا به جماعتي بنیادونه وو سید عاقل شاه دلته سبق ویلی د دې علاقې خدمت کړی دلته سیاست کړی هر څه کړي دي که نور د ان پی نور خلک بیلات کوي په نور علاقو کې هغه جسټیفاید ده چې دا بس د هغې یو سیلاب راغی سید عاقل شاه په کار نه و چې هغه په دې سیلاب کې چې کوم دی سسټین کړی وی برقرار وی سیلاب چې راشي که هغه بیا دا نه ګوري چې ویر کې څوک دی څوک نه ده تاسو خپل خلک هم چې کوم دی سیلاب کو خپل حساب سره چلېږي او سیاست یو داسې شی ده چې څنګه چې ما تاسو ته ووایې چې دې کې یو حرف آخر نه وي کوم وخت څه چپره به د خلکو موډ دی کله یو طرف ته شي کله بل طرف ته شي
او تاسو لکه دا ګمان لرئ چې لکه بیا هم سه مستقبل کې څه امکان شته چې رامګ ګوره حقیقت خبره دا ده چې 2018 الیکشن چې ده کنه هغه الیکشن نو هغه سلیکشن دا سیټ چې دا مونږه یو ځل مونږه ونه کړه 2002 کې چې ابراهیم قاسمی کني دا سیټ مونږ نه وبلو دي درې ځله خواجه دی لو ګټل صحیح شاه صاحب هټریک دا خبره به جاری ساتو د اولمپیک د لوبو چې کوم میدان هم نه ډیسکس کړي خو وس یو وړه شان واخلو د خپل نه پس په د سیاست نه بار کیږي قدرمنو کتونکو یو وړه شان د ماخلو بیا واپس راځي جی ډېر اخی موږ ورسره ملازمان یو کوم مېلمه چې راشي په سر ورله لاس راکاږي ښه په دغه ورسره میلاویږي بل چې چاله ټیم ورکړي ټیم پابند دی راځي جی ګرانو کتونکو بیا هرکلی شاه صاحب زه خو یم د سیاست خبره ډېره وشوې سپورستغې ستاسو دویم میدان ته به راشو کاولنی میدان ته ویلی شو د اولمپیک او د لوبو دی دا راته چې تاسو په دې ټیم کې غالبا سینیر وایس پریزیډنټ یې د پاکستان اولمپیک اوس سره خیبر پښتونخوا اولمپیک اسوسییشن دی نو بخیر د دې تعارف سره به ډېرو چې کوم کتونکي دي د هغې په ذهن کې به دا راغلي چې یاره د شاه صاحب نه خو به خامخا دا سوال کېږي چې بیا ولې موږ دونه مضبوط اسوسییشن دی چې دا اعتراض کېږي چې حکومتونه هم د هغې تر مخه بې بسه دي خو چې کله په عالمي توګه باندې مقابلې راشي لوبې راشي نو په هغې کې بیا زموږ د ټولو نه په اخره کې چې کوم یو څه وجه ګڼئ تاسو په خپله په یو ذمهدار عهده باندې ناست د اولمپیک اسوسییشن موږ ولې دونه ټیلنټډ خلک دي په لارو کوڅو کې دي په سکولونو کې کالجونو کې هغه خلک ولې نه رابرسېره کېږي په عالمي دا باندې موږ چا خبره اخري تمام موږ ته نه میلاوي ګوره داسې ده چې کوم یو ډیولپینګ ملک وي څنګه چې پاکستان ده هغه معیار د اولمپکس یا د ایشین نه وي هغه کې میډل اخیستل ډېر لوی یو کار ده هغه شاته ډېر لوی یو سسټم ده ډېر لوی پیسې لګي ټریننګ ده او هر یو پلیر چې دی نو هغه 15 کاله مخکې به تاسو شروع کوئ خو دا اوس ټوکیو اولمپکس چې کوم خبره کېږي دی کې خو د پاکستان ډېر ښه کارکردګي وه تاسو دا وګورئ چې 5th پوزیشن باندې راغلی دی زموږ ویټ لفټر په ټول دنیا کې او ټریننګ کوم ځای کې کوي خپل یو جیم د هغه د والد صاحب هلته ټریننګ کوي بیا زموږ چې کوم جیولن تھرور ده ندیم هغه هم 5th پوزیشن واخیسته او هغه ټریننګ کوم ځای کې کوي خپل کلي کې په پټو کې چې دی نو هغه کوي بهر ملکونو کې چې دی نو یو پلیر سره کم از کم 3 کوچز وي چې هغه ټرین کوي مثلا صرف د دې خبره به وکړو د ویټ لفټینګ کې تاسو څنګه پوسټر جوړوئ څنګه چې هغه ویټ ته لاس اچوئ او چې کوم طریقې سره تاسو چتوئ هغه تاسو کوم مسل کار کوي عام کار کې تاسو چې دی نو په سینه باندې روړې ډبره اوچتئ نو د ټول ټریننګ ده او جیولین تھرو چې دی هغه کې باقاعده طور باندې پوسچر بیا رن اپ او بیا آخر کې چې هغه کرخه باندې تاسو رسئ نو بیا هغه ډیلیوري دا کوچنګ به څوک کوي نه نو شاه صاحب ذمہ دار لګ اسوسییشن به دا کار کوي حکومت به کوي څوک به کوي دا د چا ذمہ داري ده حکومت به کوي ها حکومت چې دی نو هغه اربونو روپے ته پاکستان سپورټس بورډ چې د کار خرچ کوي نو تاسو به حیران شئ چې 30% په سپورټس پروموشن باندې کوي او 70% په تنخواګانو باندې افرین او دا خو بیا لکه د ملازمینو پروموشن کیږي په دې ریجن کې یعنی تاسو دا وګورئ چې ساؤتھ ایشین چې کوم گیمز دي سیف گیمز چې اوس پاکستان ته ملاو دي 23 کې د کې ته ممالک افغانستان دا مالدیوز دا بھوٹان دے نیپال دا سری لنکا دا پاکستان دا انڈیا دا اوس هم په ساؤتھ ایشین گیم چې کله نه ساؤتھ ایشین گیم شروع شوی دي مونږ په سیکنډ پوزیشن باندې اوس هم یو میډلز کې نو دا اکثر دا وایي چې وی د پاکستان سپورټس بورډ سرکار ده او پی او اے سرکار ده پی او اے یو اٹانومس باډي ده چې هغه ګوان کېږي د اولمپک چارټر لاندې
او د اولمپیک چې دی نو هغه زما خیال دی چې 200 نه زیات 200 نه تاسو ویل کنه شاه صاحب بخښنه غواړم ستاسو خبره مې کټ کړه دا ذمہ داری بیا د اسوسییشن نه جوړیږي څنګه چې سپورټس بورډ چې کوم د هغې ذمہ داریانې په ګوته کول هغه ته راتلم که نه جی جی هغه ته راتلم بیل ذمہواریانې دي پاکستان اولمپک اسوسییشن یو خو مې تاسو ته وایي چې د اټانومس باډي ده د حکومت نه یو پیسه هم نه اخلي منم څنګه چې دې ځای کې زه پریزیډنټ یم د خیبر پښتونخوا اولمپک اسوسییشن یو پیسه ماته حکومت نه راکوي زما خپل هاوس ده څنګه چې د پی او خپل هاوس ده جنرال کونسل او دا خبره چې دا 14 کالونو دا زمره کالونو د نه مخکې مې واجد علي شاه صاحب چې دی نو هغه 24 کال پاکستان اولمپک اسوسییشن پریزیډنټ و او چې تاسو خپل څنګه چې تاسو د دې کې الیکشن کیږي تاسو پریس کلب دا یا نور داسې تنظیمونه دي نو ووټ باندې کیږي ووټ کا یو څوک چاته ورکوي نو هغه خو تاسو هغه سره خو تاسو سره ته دغه نشته دی چې تاسو به دغه کوي نه نو موږ چې کوم ردی حکومتي چارواکي دا وایي چیرې دا ټول ارس چې کوم د اسوسییشنز قبضه کړي دي ایونټس مینجمنٹ او دا ټول سیزونه دای په دا کړي ای خدا ته لګوي په اسوسییشن باندې الزام لګوي ووټ باندې راځي کنه جی جی ووټ باندې راځي ګوره په صوبه کې لاندې ډیسټریکټ شي تحصیل نه ډیسټریکټ جوړیږي ډیسټریکټ نه صوبه جوړیږي د اسوسییشن کار بنیادی سوي کار ته تاسو خیم کنه کار دا ده چې مونږ نرسري یو مونږ پیدا کوو سپورټس پلیز لوبغاړي چې کوم هنرمن لوبغاړي بالکل په سکولونو کې کالجونو کې یا په سکولونو کې کالج کې خو چې دی نو هغه د ایجوکیشن ډپارټمنټ کار ده کنه مونږ سره خو پیسې نو وي چې مونږ دا کولی شو څنګه چې ما تاسو ته وایي چې خیبر پښتونخوا اولمپک اسوسییشن ته یا د پاکستان اولمپک اسوسییشن له د حکومت طرف نه یو پیسه هم نه ملاوي اوس وخت تنخواه هم نه اخلي ټوټل والنټیر کار ده صحیح زه دلته پریزیډنټ یم زه زما سیکنډ ټرم د تھرډ ټرم الیکشن کېږي بیا به ګورو چې هغه کې څه کېږي که نه خو دا دفتر چې دی نو د دې بلډینګ کې بره د خیبر پښتونخوا اولمپک اسوسییشن دفتر ده جی جی چې هر یو فیسلټي هغه کې موجود ده کمپیوټرز دي یا هغه ټیکنیکل خلک دي یا پی ایم دی که ټلیفون دا که کرایه ده څوک نه ورکړي زموږ خپله دا مینیج کوو یا چې موږ کوم وخت پروینشل گیمز کوو انډر دی پاکستان اولمپک اسوسییشن هغه مختلف صوبو ته په روټیشن کې میلاویږي موږ 2 ځله دلته کو پېښور کې او موږ هغه وخت کوم گیمز کړي دي دلته چې کوم وخت په دې فضا کې د بارودو بوی و روزانه چې دی نو روزانه بیسس باندې بدلته بوم بلاست کېده داسې ټایم و چې کوم ورځ بوم بلاست نه کېده نو یو بل نه به تپوس کېده چې دا نن ولې چې بوم بلاست ونه شو هغه ټایم کې څنګه چې دی فوج عسکري طریقې سره مقابله کړې ده د دهشتګردو حکومت خپل سیاسي طریقې باندې مقابله کړې او موږ په چې د پلی ګراونډز کې مقابله کړې ده پروینشل گیم چې موږ کوو هغه کې ټول چې کوم یونټس دي د پاکستان اولمپک اسوسییشن چې هغه پاکستان آرمی ده که پاکستان نیوی ده ایر فورس ده ریلویز دي پولیس دی هایر ایجوکیشن کمیشن ده دا ټول ته ناس ویل تا غدا پلیئر سلیکټ کوي دا چې موږ دغه دی چې کوم تنساز دی مستر جنوبي ایشیا سابقا پادشاه اجازه هم انټرویو وکړو نو هغه دا وی چې یاره ماته لکه مشرف 10 لک روپۍ انعام کړی و دا کړو بیا هغې به زه منډې تړې مې والې سفارشونه مې کړی بیا راته هلته وی چې نه ته پکې موږ له خپلې حصه راکړې لکه زموږ یو هیرو چې هغې موږ له نوم ګټلی دی په 11 ملکونو کې راکړي هغه سره دلته دا سلوک کېږي ګوره دی هر کار چې دی نو دا الټا کوي یو سل صفو یو کتاب سپورټس پالیسی څه دپاره جوړی زما چې کوم ایکسپیرینس د په سپورټس کې تاسو ته پته ده چې د یو عمر وشو زه اولنی ځل چې لیکټ شوی وم د پاکستان اولمپک اسوسییشن ایسوسییټ سیکرټري 1984 و 1988 کې میں د پاکستان کنټینجنټ بوتلې و دې ځکه بچو ته تصویري میں سول اولمپکس ته بیا هغه نه پسته 2 ځله چې دی نو زه بیجینګ اولمپکس کې او لنډن اولمپکس کې د چوډي میشن هم د پاکستان او چې سلونه میټینګ ملک نه بار اٹینډ کړی دی هغه سیف گیمز دي که هغه ایشین گیمز دي هغه دا د فانکي ډین نو د ایکسپیرینس سره تاسو ته خبره کوم مطلب مدا وا یو پلیئر دا هغه باندې خرچه نه کیږي دا سه پلی ټیلنټ شته غریب الګ دی
نه ورسره بوټان دي نه ورسره ټریک سوټ تاسو دی څنګه وختي خبر وکړه کنه چې تاسو بابا چې کوم بالکل کوله هغه ولکه په هغه وخت کې داسې کول چې لکه غریب خلک براله غیره به هغه به په خپل د خپل بوټان جیب نه ورکول کوله ورکول نو اوس خو ډېره زیاده ګراني ده تاسو څه خیال ده یہ هاکی چې دی نو زما خیال ده چې 8-10 हज़ार باندې 15 हज़ार باندې به هاکی ملاويږي نو بیا دا نور اکوپمنٹ چې دا گیمز خو هغه نه دی اوس خو گیمز چې داسې ده چې تاسو اول چې دی نو ریسلنګ زه چیرمین یم د پاکستان ریسلنګ فیډریشن اول به ریسلنګ هاړو کې کېده اوس په میټ باندې کېږي هغه میټ ډیزل قیمت لري څوک به راکوي دا ټوټل مارشل آرټ گیمز دي هغه کې جوډو دا کا کراټه دا کا ووشو دا ټول هغه میټ باندې کېږي دلته په پېښور کې تاسو ته پته ده چې پېښور کې د مارشل آرټس لپاره هال نو ما د نیشنل گیمز کې 3 میاشتو کې د لالا رفیق ارینا ما جوړ کړی ده په دې سټیډیم کې هغه نه پس چې دی نو په څلورو میاشتو کې هغه باکسینګ کمپلیکس جوړ شو هغه رنګ نو مطلب دا ده چې زما په ټایم کې دا حیات آباد سپورټس کمپلیکس تاسو لاړ شئ پته لګي چې سو کمپلیکس بنیاد تاسو یې وکړه دا بندو دا ما کلاو کړی دا بالکل بالکل هغه کې چې په خپل التناس ته ما ډیزاینینګ ما کړی دا ارسو ما کړی دا او چې جوړ شو نو بل څوک راغی تختی ور باندې پی ټی آی خو دا وږي برید ته وایي را مونږه نه دروغ وای شاه صاحب د سیاست او د لوبو خبره ډېره وشوز به لګرا شو شاجي دا سید عاقل شاه دا دا راته په سٹارټ کې مونږ خبرو کې تاسو چې وسته تاسو د اویا کارونه سیوا عمر سیوا ده او خخکاری نه که اندازه وایو 50 کاله به یا سره برابر 50 ښکاري څه د صحت راز هم سره څه کوئی ایکسرسایز کوئی ډایټ پلان دی څه دا راز دی کتون کوم وای صحیح په عمل ګورئ د یو خدا دې چې ډایټ داسې دا چې زه په ورځ کې 2 میل خورم ناشته کوم او بیا شپې روټه کوم منځ کې دا غرمې پکې نشته او زه زما عادت ده زه ډیلی واک کوم چې یو ورځ واک ته لاړ نه شم نو ماته داسې ښکاري چې ما نه څه شی روږده څومره ټایم واک کوئ 45 منټس اوس کوم په یو ټایم کې ما رننګ کوله په دې سټیډیم کې دا راته وایي چې د سیاست د اولمپکس د چې کوم دغه سرګرمیانه چې کله فارغ وخت ته ملو شي ستاسو چې کوم خپل وخت به کې څه کوئ مشاغل هم سي یو خو زه چې دی نو د ټریولینګ ډېر زیات شوقین یم دا اوس د 2 کاله د کووډ په وجه لاړ نه لم کني داسې کال نه و چې زه پاکستان نه بهر چېرته چې دی نو نه یم لاړ امریکا ته یا کینیډا ته یا ولایت ته ټوټل یورپ ډېر ملکونه مې کتلي څومره ملکونه څه شمېره شته ځکه چې په دې سپورټس په میدان کې موږ کتلي دي نه سپورټس میدان کې به کتلې ده ایز ا منسټر به کتلې څومره ده دي څومره شمېره شته څومره خو ملکونه زما ګوره زما چې کوم بیسیکلی د ټریولینګ دی نو زه اولنې ځل چې زه امریکا ته لاړم نو 1976 و 1976 ته زما خیال دی چې $9 و او چې سب 9000 روپے ټیکټ و د جهاز نو هغه وخت نه والا اوس پورې ډېر کم ملکونه دي چې ما به نه یې کتلې او دغه یاد هم درته نه څومره ملکونه جی یاد درته نه دي چې څومره ملکونه هم کتلي نو نه څنګه به یاد وي اٹ از ویری کوم ډیفیکلټ ملک هم خوښ شوی دی چې یاد دي ملکونو کې یو کینیډا کې یو ځای ده برټش کولمبیا کې نون ایز وکټوریا دا تصویر کې تاسو ګورئ وکټوریا 94 دا د کامن ویلث گیمز جی ها تاسو په او ډېر ښایسته ښار ده وکټوریا زه وایم چې عجیبه ده اینډ دی بیسٹ نیکسٹ سټي یا دغه دی نو هغه سالزبرګ ده په آسټریا کې هغه هم ډېره زیاده ښایسته ده چې هغه کنیکټ کېږي یو طرف ته سن موټیز ده بل طرف ته مون بلانک ده منځ کې چې دی نو هغه کیبل ده تاسو هغه کیبل باندې کینی په آسټریا کې او تاسو په کوزیږئ په سویټزرلینډ کې دا راته وایي سیاسي خاندان سره تر مستقبل فیوچر بچی چې کوم دي وایف کوم کور والا هم سیاست کې انټری واره زما کور والا خو سیاست کوي زما زوی نشته دی ګوره جست ون ډاټر هغه د پرم څه نو هغه ته پر اوس خو هغه سیاست ته راولې دوه میدان هغه شوق نه کوي سیاست ما ډېر واسو کو بيخي نه هغه وایي چې نه یو خدا دی چې هغه چې زما وایف په د اسلام آباد کې و شپږ کاله په سینټ کې نو دا ملته نو بیا چې دغه سینټ نه ریټایر شو نو ما ته وایي چې زموږ پېښور ته نه ځو
ولې و چې مونږ اسلام آباد کې مهرباني وکړه چې دلته نو هلته به کرایه باندې یو پورشن مې واخیسته پېښور کې هم چې دی نو زه په یو 2 مرلو کور کې په کرایه باندې اوسېږم خپل کور مې نشته دی او دې کې دا سینټ کې هم پاتې شوی یم تاسو اوس هم د کرایې په کور کې منسټر هم پاتې شوی یم چې آی ډونټ هیو ا هاوس بس دا شاه صاحب دا ځکه خو د نیب او دغه نه بچ یې اوس به تنګولی چې ستاسو په دا باندې ملکیت کې دونه هېڅ هم نشته یو 2 مندو کور نه علاوه ډېر عزت سره ما ټایم تېر کړی دا او څنګه چې د سپینو جامو سره لاړم منسټري ته هماغسې زما په جامو باندې چېرته داغ نشته دی دا خبره ده کلین راغلی وي کلین کلین بالکل 100% کلین تاسو بالکل په هغه که سینیټر وئ که منسټر په او ډېر ډاون په انداز کې په رویه کې هېڅ فرق نه راغلی زه بیسیکلی زه ډېر همبل سړی یم او تاسو به چېرته نه یې اورېدلې ده چې دا د چا سره ګرم شوی داسې بدتمیزي کې خبره کړې ده چېرته نه او زه تاسو یقین وکړئ چې دا خبره تاسو ته زه چې هوټل ته راځم سبا چې راشم نو هر یو نوکر چې ما مخې ته راځي زه په غاړه لګوم واه 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 او دا غالبا د کامیاب هوټلینګ یو راز به دا هم دي بالکل خپل ورکلم چې کوم او د هاسپټالیټي خو اولنې سبق دا ده چې هر چا ته به سمایل ورکوي په دې خرچه هم نه کوي راځي خرچه به نه راکوي نو شاه صاحب خبرې نور هم خوند کوي او پاتې دي خو موږ نه بالکل تاسو بیا هم چېرته راځئ یو ځل بیا ستاسو ډېره زیات مننه ستاسو ډېره زیاته مننه او بیا تاسو سره د سټاف ځکه چې کتونکو پهله ځل عاقل شاه نامه خو به ډېره اورېدلې خو عاقل شاه پس منظر نه اول ځل باندې خبر شي تاسو یو ځل زه ډېره زیاته خوشحاله شوم تاسو راتلو باندې قدرمنو کتونکو تر دې دمه پورې دومره تر بلې هفتې پورې اجازه غواړو بیا مو ملاقات کیږي د الله په امان